أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. محترم سامعینو، تاسو ته ما لفظي ترجمه د اووم آیت پورې کړې وه. په لومبنو پنځو آیاتونو کې الله جل جلاله د مؤمنانو تذکره کړې وه او د هغې صفات یې بیان کړی و. بیا ورپسې په دوو آیاتونو کې الله د کافرانو ذکر وکړو او د هغې کفر یې بیان کو. اوس الله جل جلاله د منافقانو تذکره کوي او دا ډیره په تفصیل سره کوي. څو آیاتونو کې کوي دا به تاسو ته اوس په خپله پته ولګي. ومن الناس او بعضې د خلکو نه، من هغه دی یقولو چې وایي، ومن الناس او بعضې د خلکو نه، من هغه دی یقولو چې وایي آمنا ایمان راوړی دی مونږ، بالله په الله باندې، وبالیوم الاخر او په ورځ د آخرت. آمنا بالله ایمان راوړی دی مونږ، بالله په الله باندې، وبالیوم الاخر او په ورځ د آخرت. وما هم بمؤمنین حالانکه دوی بالکل مؤمنان نه دي. الله وی چې دا خلق منافقان چې دي دی په خپله د دې خبرې اقرار کوي او دعوا کوي چې مونږ ایمان راوړی دی. وما هم بمؤمنین خو حالانکه دوی بالکل مؤمنان نه دي. وما هم او نه دي دوی بمؤمنین ایمان لرونکي مؤمنان. نو دا یو آیت شو د منافقانو باره کې. یخادعون الله، الله وی دوکه کوي دی د الله سره، والذین آمنو او د مؤمنانو سره. یخادعون الله دوکه کوي دوی د الله سره. خادع یخادع دوکه کول، والذین آمنو او د مؤمنانو سره. نو دا منافقان صرف په ژبه باندې د دې خبرې دعوه کوي چې مونږ خو ایمان راوړی دی، خو الله وایي دا دوکه کوي، ما له دوکه راکوي او تاسو له دوکه درکوي. ای مؤمنانو ویښ شئ. حالانکه الله له خو څوک دوکه نشي ورکولی، خو دا کافران او دا منافقان د خپل ګمان مطابق دی وایي که مونږ الله دوکه کو، الله له څوک دوکه نشي ورکولی. وما یخدعون او دوکه نه کوي دوی الا انفسهم مگر د خپل ځان سره. وما یخدعون دوکه نه کوي دوی الا مگر انفسهم د خپل ځان سره. وما یشعرون او دوی نه پوهیږي. اصل دوکه د خپل ځان سره ده. فی قلوبهم د دوی په زړونو کې مرضون لوی مرض دی. د دوی په زړونو کې الله وی مرض دی، هغه د نفاق والا مرض دی. فزادهم الله نو نور هم زیاد کو الله مرضون د دوی مرض. فزادهم الله نور هم زیاد کو الله مرضون د دوی مرض. ولهم عذاب علیم او دوی د پاره عذاب دردناک دی. عذاب علیم دردناک عذاب ته وی. نو دا الفاظ بار بار مخکې راځي، علیم، عظیم. بما کانو یکذبون، بما کانو په دې وجه چې دوی یکذبون دروغ ویل. بما کانو په دې وجه چې دوی به یکذبون دروغ ویل. نو دا دروغ ویل دا هم د دې د منافقت لوی علامت دی. ګناه نه د ګناهونو نه غټه ګناه یوه دروغ ویل دي. و اذا قیل لهم کله چې دې منافقانو ته وویلی شي، و اذا او هر کله چې قیل وویلی شي لهم دې منافقانو ته لا تفسدوا فی الارض فساد مکوئ تاسو، روانې مکوئ، فی الارض په ملک یعنی په ځمکه باندې. قالو نو دوی وایي انما چې مونږ خو
انما بشک خبر داد بل ندا نحنو من مصلحون اصلاح کونکیو. دا منافقان وی. قالو وایدوی انما بشک خبر داد بل ندا یقینی خبر دا وی نحنو منگا مصلحون اصلاح کونکیو جوړخ راولو خلقو میس کې اختلاف نه پیدا کو. الا الله وی خبردار انهم بشک دوی هم المفسدون دوی فساد کوونکی دي. بشک دوی هم دوی مفسدون فساد کوونکی دي. الا خبردار انهم بشک دوی هم المفسدون هم دوی فساد کوونکی دي. مفسد فساد کوونکی تا پزمکه کې ورانی په جوړونکی تا. ولكن لا يشعرون ولكن خو لیکن دوی لا يشعرون نه پوهیږي. یا آسانه معنی وکړه ولكن لا يشعرون خو دوی نه پوهیږي. شعور وی پوهیدل ہوتا. واذا قیل لهم واذا او هر کلا قیل چې ویل شوی لهم دوی ته آمنو ایمان راوړی. دا بل آیت ته هر کله چې دې ته وویل شي چې ایمان راوړی کما آمن الناسو پشان د هغې خلکو چې ایمان راوړی دی هغوی. کما پشان د هغه خلکو اکامل خلق صحابه کرامو. نو دیتا چې کله وویل شي آمنو ایمان راوړی کما پشان د هغه خلکو آمن الناسو چې ایمان راوړیو هغې خلکو. یا آسانه معنی وکړه وایذا او هر کله قیله چې وویل شي لهم دوی ته آمنو ایمان راوړی کما آمن الناسو څنګه چې ایمان راوړیو مخکنو خلکو یا څنګه چې ایمان راوړی دی کاملو خلقو یا څنګه چې ایمان راوړی دی صحابه کرامو داغه خلکو په شان ایمان راوړی. نو دی سوی دا منافقان الله په خپل ذکر کوي. قالو نو دوی وای انؤمنو آیا مونږ ایمان راوړو آیا مونږ ایمان راوړو کما پشان آمنا د هغه چا چې ایمان راوړی دی السفهاء کمقلو خلقو. پوه شوی پې کما دغه ځای نه وګوره انؤمنو آیا مونږ ایمان راوړو کما پشان د هغه چا آمنا چې ایمان راوړی دی السفهاء کمقلو خلقو. نو صحابه کرامو ته به دي کمقل وي. دی وی آیا مونږ د هغې صحابه کرام چې کمقل دي څنګه ایمان راوړی دی نو مونږ هم هغه شان ایمان راوړو. الله وی داسې کار دی. الا خبردار انهم خاص دوی هم السفهاء هم دوی خاص هم دوی یعنی بار بار الله دی طرف ته اشاره کوي. انهم بشک دوی هم السفهاء هم دوی کمقل دي ولكن لا يعلمون خود دوی نه پوهیږي. یو سړی کمقل نو هغه ته خپل کمقلتوب ښکاري خو چې کله کله یو سړی کمقل هم یو دی ځان ته هوښیار وي لکه د دغه منافقانو نو دا ډېر لوی غیب دی. واذا او هر کله چې لقو میلو شي الذین او کسانو سره یعنی دا کافران منافقان دی چې میلو شي الذین هغه کسانو سره آمنو چې ایمان راوړی دی قالو نو دوی وایي آمنا چې مونږ ایمان راوړی دی. دا منافقان بیا مؤمنانو ته وایي مؤمنان یو مونږ هم ایمان راوړی دی. وایذا او هر کله چې لقو میلو شي الذین دا کافران دا منافقان آمنو د مؤمنانو سره قالو نو دوی وایي آمنا مونږ ایمان راوړی دی. وایذا خلو او هر کله چې یوازې شي خلو یوازې شي الی شیاطینهم د خپلو شیطانانو سره چې منافقان ورته الله ووی قالو نو هغوی ته وایي دا منافقان هغې کافرانو ته وایي قالو انا معکم بېشکه موږ تاسو سره یو
بیا ورته وګورئ وایذا او هر کله چې خلو یوازې شي الی شیاطینهم د خپلو شیطانانو سره. څوک ته مراد دي؟ شابسي ووایه دغه کافران مراد دي. منافقان به د کافرانو ډلو تم ته هغې ته به وایي موږ ستاسو ملګري یو، منافقان به د مؤمنانو ډلې ته هم راغله هغې ته به وایي موږ ایمان راوړی دی. دوه جبې وو. قالو الله یې وضاحت کوي او دې ښکاره کړي دي چې ګورې دا منافقان دي. قالو دوی وایي هغوی ته انا معکم بېشکه موږ تاسو سره یو، ستاسو ملګري یو. قالو دوی وایي هغوی ته انا معکم بېشکه موږ تاسو سره یو. انما بېشکه خبره دا ده، یعنې دوی وایي دا منافقان چې موږ مؤمنانو ته کومه دا خبره کړې وه چې موږ مؤمنان یو، موږ هم ایمان راوړی دی. قالو آمنا دی به وی موږ ایمان راوړی دی. نو الله وی انما بېشکه دا منافقان وایي نحنو چې مونږه مستهزئون ټوکې کوونکي یو په مؤمنانو پورې. یعنې دا منافقان په خپله د دې خبرې اقرار کوي د کافرانو ته چې موږ ایمان نه دی راوړی، موږ خو د مؤمنانو پسې ټوکې کوو او ورته وایو چې موږ مؤمنان یو، موږ ایمان راوړی دی. نو په دې وجه باندې موږ د دې د ځان خلاصي دپاره دا عمل کوو. الله تعالی وایي ما ته د دې ایمان ډېر ښه معلوم دی. الله یستهزئ بهم الله ټوکې کوي په دوی پورې. یستهزئ مخکې لفظ تیر شو. الله یستهزئ ټوکې کوي بهم په دوی پورې ویمدهم او ترقي ورکوي دوی لره فی طغیانهم په سرکشۍ د دوی کې. ویمدهم او ترقی ورکوي دوی لره فی طغیانهم په سرکشۍ د دوی کې. یمدو معنی ده ترقی ورکول، طغیان معنی ده سرکشي. یعمهون داسې حال کې چې دوی به حیران وي. نو الله کله یو سړی ګرفتارولو غواړي هغه له مهلت ورکوي، او چې ښه مهلت ورکي او د نافرمانو انتها ته ورسي الله یې بیا رانیسي. یعمهون حیران کېدلو ته وایي. یعمهون په داسې حال کې چې دوی به حیران وي. بیا ورته وګوره الله یستهزئ ټوکې کوي بهم په دوی پورې ویمدهم او ترقي ورکوي دوی لره فی طغیانهم په سرکشۍ د دوی کې. یعمهون په داسې حال کې چې دوی به حیران وي. اولئک الذین دغه صفتونو والا، اولئک دغه صفتونو والا، الذین داسې خلق دی اشتروا الضلالة چې اغستې د گمراهی بالهدى په بدله د هدایت کې. فما ربحت تجارتهم اشتروا الضلالة چې اغستلې د گمراهی بالهدى په بدله د هدایت کې. فما ربحت پس ګټه اونکړه تجارتهم تجارت د دوی. وما کانو او ندی دوی مهتدین په سمه لار روان. وما کانو او ندی دوی مهتدین په سمه لار روان. دا خلق په سمه لار نه دی روان. مثلهم حال د دوی کمثل الذی پشان د حال د هغه چا دی. مثلهم مثال د دوی، حال د دوی، حالت د دوی کمثل الذی پشان د حالت د هغه چا دی، پشان د مثال هغه چا دی، پشان د حال د هغه چا دی. یو معنی کې مثلهم مثال حالت د دوی، کمثل الذی پشان د حالت د هغه چا دی. استوقد نارا چې بل کړی یې وي اور، استوقد چې بل کړی یې وي اور. فلما اضاءت پس هر کله چې روښانه کړي، هر کله چې روښانه کړي دا اور ما هغه ځای حوله چې غیر چاپیره وي. ذهب الله بیا ورته وګوره فلما پس هر کله چې اضاءت روښانه کړي دا اور ما هغه ځای چې غیر چاپیره وي د دغه کس نه. پوره معنی وکړه ما حوله هغه ځای
حوله چې غیر چاپیره وي د دغه کس نه ذهب الله نو زایل کړي ختم کړي الله بنورهم رڼا د دوی وترکهم او پرېږدي دوی فی ظلمات په داسې سختو تیارو کې لا یبصرون چې دوی هیڅ نه ویني. دا مثال دی انشاءالله تفصیل کې تشریح کې بیا په دې تاسو پوه کوم. صمون دوی کاڼه دي بکمون ګونګیان دي صمون کون ته وایي بکمون ګونګیانو ته وایي چاړاګان. صمون دوی کاڼه دي بکمون ګونګیان دي عمیون وړاندې دي فهم لا یرجعون نو دوی نه واپس کیږي د ګمراهۍ نه. بل مثال هم الله ذکر کوي او که صیبن یا حال د دوی پشان د ډیر باران دی. صیب ډیر باران ته وایي من السماء د اسمان نه او یا حالت د دوی پشان د ډیر باران دی من السماء د اسمان نه فيه چې په هغې کې ظلمات ډېرې تیارې وي ظلمات ډېرې تیارې ورغد او ګړز ګړوز وي یا ګړ ګړ وي یا ګړز ګړوز وي وبرق او برېښنا وي. رغد هغه ګړګړو ته وایي موږ ورته ګړګړ وایو ګړګړ وبرق او برېښنا هغه پړک چې ورسره کېږي. نو بیا دا کافران منافقان څه وکړي یجعلون ږدي دوی ګوتې یجعلون ږدي دوی اصابعهم ګوتې خپلې فی آذانهم په غوږونو خپلو کې من الصواعق د وجې د ګړزاري نه د دې ګړز ګړوز د وجې نه دی په خپلې ګوتې په غوږونو کې ورکي حذر الموت د وجې د یارې د مرګ نه. بیا دې آیت ته وګورئ ګران دی او که صیبن یا حال د دوی په شان د ډېر باران دی من السماء د اسمان نه فيه چې په هغې کې ظلمات ډېرې تیارې وي ورغد او ګړګړ وي وبرق او برېښنا وي یجعلون ږدي دوی اصابعهم ګوتې خپلې فی آذانهم په غوږونو خپلو کې من الصواعق د وجې د ګړزاري نه حذر الموت او د وجې د یرې د مرګ نه والله او الله محیط احاطه کوونکی دی بالکافرین په کافرانو. یکاد البرق قریب دی دا برېښنا قریب دی دا برېښنا برق برېښنا یخطفو چې او تختوي ابصارهم د دوی نظرونه کلما هاغه وخت اضواء یا هر کله کلما هاغه وخت یا هر کله اضواء چې روحانه کړي لهم دوی ته لاره کله چې روحانه کړي دوی ته لاره مشو روان شي فيه په هغې کې کلما هاغه وخت اضواء چې روحانه کړي دوی ته روحانه کړي لهم دوی ته مشو بیا ووایه کلما هر کله یا هغه وخت اضواء چې روحانه کړي لهم دوی ته لار مشو روان شي فيه په هغې کې وایذا او هر کله ازلمه چې تیاره کړي دغه لار علیهم په دوی باندې قامون ودرېږي ولو شاء الله که الله وغواړي لذهب بسمعهم نو ختم بکړي د دوی غوږونه لذهب ختم بکړي بسمعهم د غوږونو د اورېدلو قوت مراد ته نه غوږونه دي لذهب نو ختم بکړي الله تعالی بسمعهم غوږونه د دوی و ابصارهم او سترګې د دوی ان الله بشک الله على كل شيء په هر شی باندې په هر سیز باندې قدیر قادر دی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.